الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درجو للحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. نن غالبا 21 نمبر درس دی. دوستانو مغربي فکر فلسفه کې منګه هیومنزم وپېژندلو، ما سره وی بیا سیکولریزم وپېژندلو، پرونه لیبرلیزم. نن به دوستانو منګ وایو کیپیټالیزم. د اول ورځ ما تاسو ته اخره کې یو خبره کړې وه، که ستاسو یاد وي چې د مغربي قوم په دوه ډلو کې تقسیم دی. د هر یو ډلې دوه حصې دي. د یورپي قوم اولنۍ ډله چې دا سیاسي نظام کې سیکولریزم دی، سیاسي نظام یې څه دی؟ سیکولریزم. او معاشي نظام یې کیپیټالیزم دی. کیپیټالیزم دې ته سرمایه‌دارانه نظام وایي او دې ته سودي نظام وایي. کیپیټالیزم به نن خبره کوو. دویمه ډله چې دا هغه د اشتراکیت قایله ده، هغه روس والا دي او د دې باندې چې کارل مارکس و. خو دا خبره ساتئ چې د هغې اصل د اشتراکي نظام بنیاد دا افلاطون یې خو چا خو دې سړي بس د هغه بقایات راجمع کړه، خو ځای او ترتیب یې ورله برابر کړ. کارل مارکس 1818 کې پیدا شوی غالبا. د دې فلسفې هم دوه حصې دي، یو سیاسي نظام دی او بل معاشي نظام دی. سیاسي نظام ته هغوی کمونیزم وایي، څه وایي؟ کمونیزم. او معاشي نظام ته سوشلیزم وایي. نو اوس موږ په کیپیټالیزم نن زموږ دریم نمبر د هیومنزم چې کوم دریم شاخ دی موږ ورته ذکر کړی دی. نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته کیپیټالیزم سرمایه‌دارانه نظام او سودي نظام دی. دوستانو سودي نظام ډېر زیات د انسان دپاره په نقصان کې دی. ایو عالم دین ویلې وایي، ما تاسې کسانو ویل چې ته په کیپیټالیزم خبره وکړه، کیپیټالیزم باندې څه ولیکه. نو ما یې که زه قرآن او حدیث بیانومه چې واحل الله البیع وحرم الربا، خو دا خو راسره دوی نه مني. راشه د انسان ته چې څومره نقصان کې دا د نقصان خبرې دي په دې کیپیټالیزم کې بیان کړه. وایي ما له هغې باندې واډم راکړه. وایي اخره کې مې صرف دا ولیکل چې واحل الله البیع وحرم الربا. نو کله چې تاسو په کیپیټالیزم خبره کوئ، په سودي نظام، دا کتاب د دې ملک او قوم باندې څه اثرات دي دا موږ ټول ذکر کړي دي. دې نه علاوه نور هم علماء کرام په دې لیکل کړي. صرف موږ دلته دا په طور د تدریس تاسو ته ښیو چې دا سودي نظام کې کم نقصانات دي. څه دي؟ دې کې کم نقصانات دي. نو د هغې وضاحت موجود ده. دریم نمبر کیپیټالیزم دا د هیومنزم معاشي نظریه ده او د دې ته سرمایه‌دارانه نظام وایي. د دې بنیاد ایډم سمیت ایښی دی. چا دوستانو؟ د دې بنیاد ایډم سمیت ایښی دی. دوستانو د تاریخ پیدایش دی 1723. دوستانو عبارت شروع کا مولوی صاحب سے کتاب کی موجود دی. کتاب زر عبارت به چې ډېر سبق وي. شابه. سرمایه‌دارانه نظام د مغرب تجارتي نظریه ده. د سرمایه‌دارانه نظام بنیاد ایډم سمیت ایښی دی. دا یو برطانوي فلسفي او دا د برطانیا دا ماهر اقتصادیات فلسفي او د تاریخ پیدایش دی 1723. کیپیټالیزم یو داسې معاشي نظام دی چې په قوم کې چې تجارت او صنعت د ریاست په ځای د خپلو مالکانو په لاس کې وي. په دې نظام کې سرمایه د تاجر په لاس کې وي. په سرمایه‌دارانه نظام کې انسان آزاد وي چې هر قسمه تجارت کوي. دته اختیار دی که سود کوي او که بله ذریعه استعمالوي. په پاکستان، هندوستان، امریکا، برطانیه، فرانس، ایټالي وغیره ملکونو کې کافرو دا نظام مسلط دی د کیپیټالیزم. سرمایه‌دارانه نظام هغه نواز شریف ته ویلي مو چې ته دا سودي نظام پاکستان نه ختم کوئ، نه شم ختمولی. د الله جنګ ته ځان تیار ساته، ځکه خو عذابونه ورځ په ورځ راځي. آیات مبارک دی فاذنوا بحرب من الله ورسوله. آیات څه رسول سود په مذمت کې د الله جنګ ته ځان تیار ساتئ. مسلمان وطن مسلمانانو تاسو سودي نظام باندې ژوند تېروئ نو ته به د الله د عذابونو نه ځان خلاص کړي. دی وایي چې کافر خو سودي نظام نو کافر دپاره خو دا دنیا جنت دی، نو تا دپاره امتحان دی. نو سودي نظام دوستانو په موږ باندې مسلط دی. په هندوستان، امریکا، برطانیه، فرانس، ایټالي وغیره ملکونو کې دا سودي نظام او سرمایه‌دار نظام دی. د دې عبارت کې شمس الحق افغاني رحمه الله مستقل یو کتاب لیکلی دی. ځان له ډاونلوډ کړئ که بازار کې نشي ملاولی. دوستانو سرمایه‌دارانه اور اشتراکي نظام دا اسلامي نظام سے موازنه، دا د شمس الحق افغاني رحمت الله علیه کتاب دی. بهترین کتاب دی، ما مطالعه کړی، تاسو هم پیدا کړئ. په دنیا کې د معیشت جنګ په عروج باندې دی. کیپیټل یعنی سرمایه او سوشل یعنی سماج او معاشره چې کله د دې سره د ازم لفظ ولګوي شي نو بیا تر سرمایه‌داري په مقابله د اشتراکي نظام جوړیږي. کوم چې دوه جدا اصطلاحات جوړیږي. سرمایه‌داري یعنی پرایویټ پراپرټي یا د نجی ملکیت نظام ته وایي. سرمایه‌داري قومي املاکو د نجکارۍ هم اجازه ورکوي. دا قومي املاک د ستا موټروي خرڅ کړې ده،
ستا ایرپورټونه خرڅ کړي دي دا په دې نظام کې دي که چېرته دا نظام په موږ دی مسلط ته موټروی نشي خرڅولی ته قومي املاکو ته ځنګلونه ته بجلي ډیمونه دا نشي خرڅولی دا د مسلمانانو مشترک دي دوی هر څه خرڅ کړي دي دوستانو د دې برعکس سوشلیزم د نجی ملکیت او د نجکارۍ خلاف بیا د دې مقابله کې سوشلیزم دی ما درته ویلې د دې بادي څوک دی کارل مارکس د دې هم د دې فلسفې هم دوی سوي سوشلیزم معاشي نظام او کمونیزم سیاسی نظام دا لیلن په روس کې نافذ کړی په 1917 کې کو 14 کې غالبا سرمایه‌داري د جمهوریت نظام یعنی د دیموکراسي او دغه کې جمهوریت نظام ته جمهوریت ته دیموکراسي وایي په پښتو ژبه کې او د سوشل دیموکراسي روح روا دي سرمایه‌داري په ټول یو دي بعض خلک په تاسو ته دا پیپل پارټي والا چې دا سوشلیزم دغه دي طرفدار دي چې دي پټو سه کوشش هم کولو چې د سوشلیزم دراولم د سیکولریزم او لیبرالیزم نظام سیاست د مذهب قبلولو ته تیار نه دي دا علماء موجود دي خدای پاک دې برکت ولور کې سره څه کوي دي کې ځان ورته نکړي سر خیر ور سره اړه کړي د دې ریس کې شامل دي کې دا باندې خو تر کفر دلته موجود دي سره د سرمایه‌دارانو نظام بنیاد د مغرب ته تاجرانو د طرف نه وجود ته راغلي دي په نشاط ثانیه کې چې کله د روشن خیالي او احیاء علوم تحریک په عمل کې راغی نو د سرمایه‌دارانو نظام درې اصول دي د سرمایه‌دارانو نظام درې اصول اول نمبر اول ذاتی ملکیت دویم ذاتی منافع دریم د حکومت عدم مداخلت ستا ذاتی ملکیت دی دویم دوستانو ذاتی منافع ده او دریم نمبر حکومت پر سرکار د ساتي چیرته وي چې دا حرام دی او دا حلال دی او یا درته نرخ مقرر کی څه چې خو آزاد کاروبار بکی حکومت بتا باندې پابندی نه لګي اول ذاتی ملکیت په سرمایه‌دارانو نظام کې انسان ته پرایویټ پراپرټي په سرمایه‌دارانو نظام کې انسان ته دا حق حاصل وي چې خپل ذاتی ملکیت د ځان سره وساتي او انسان د نجی ملکیت تصور کولی شي او وسایل او پیداوار هم د ځان سره ساتلی شي په اشتراکي نظام کې اگر چې د ذاتی استعمال اشیاء خو په ذاتی ملکیت کې راتلی شي لیکن وسایل پیداوار مثلا ځمکه یا کارخانه عموما په ذاتی ملکیت کې نشي ساتلی البته په سرمایه‌دارانو نظام کې هر قسم سيزونه که د هغې تعلق د استعماري اشیاء سره وي او که د هغې تعلق د پیداواري اشیاء سره وي ټول په ذاتی ملکیت کې راوستي شي دویم د ذاتی منافع محرک دویم اصول دا دي چې په پیداواري عمل کې چې کوم محرک کارفرما وي هغه د انسان د ذاتی منافع د حصول محرک وي مثال د منافع حقدار انسان په خپل وي نه چې حکومت دریم د حکومت عدم مداخلت د سرمایه‌دارانو نظام دریم اصول دا دي چې حکومت سره اختیار نشته چې تاجرانو په تجارتي سرګرمۍ کې مداخلت وکړي تاجران چې څنګه کار کوي هغوی ته مکمل اختیار حاصل وي د حکومت د طرف نه په هغوی باندې څه قسمه پابندي نشي لګولی دوستانو اوس راځو موږ د سرمایه‌دارانو نظام په ملک او قوم باندې څه اثرات دي دا دوستانو په دې باندې کتابونه لیکل شوي چې دي په دې کتابونو بیا مطالعه کوئ دوستانو نو اول نمبر د سرمایه‌دارانو نظام اثرات په ملک او قوم باندې اول مذهبي د نظام سیاست او معیشت نه فارغ کړو مذهبي صرف ګرجا مسجد او خانقاه پورې محدود او ګوشنشین کړو د دې لپاره چې ناجایز نفع دوی په لار کې بازار ته مروځي اسمبلی ته مروځه چې تاسو کې ته په ما فتوی ولګي چې دا حرام دی او تاسو وې چې څنګه تجارت د کومه شان به کومه نو دوستانو دوی وایي چې را داسې کیږي مذهبي طبقه زمنګ د تجارت په لار کې خنډ جوړ نشي دوستانو د دې لپاره چې ناجایز نفع اندوزي په لار کې کوم رکاوټ پیدا نه کړي دویم په دې نظام کې تجارت صنعت او د دولت گردش په سود په دې نظام کې د دولت گردش دا په سود باندې دی او التی او دوستانو د دې په بنیاد باندې دی د دې سودونو په وجه باندې دوستانو د مال دولت د 100 کسانو په لاس کې دی د دنیا 80% خلک 80% خلک د سره 60% دولت دی او د دنیا د 60% خلکو سره 80% دولت دونه جیب دی غریب ورځ په ورځ غریب کیږي او مالدار ورځ په ورځ مالدار کیږي دوستانو دا د دې مبارک دغه برکت دی چې موږ باندې مسلط دی شاباس د غټو سرمایه‌دارانو پالیسو په وجه وړو تاجرانو او سرمایه‌دارانو په کاروبار کې ترقي نه کیږي بل اخر تاجر او صنعتکار کارخانه بند کړي یا د غټو سرمایه‌دارانو پالیسو تابع ژوند تیرولو باندې مجبور وي پوه شولې په دې خبره کوي ښه دا دوستانو دا زده کړئ څلورم د غریب غربت او د سرمایه‌دار دولت ورځ په ورځ زیاتیږي او متوسط طبقه ورځ په ورځ کمزوري او بېدست پاکیږي د بعضو خلکو معیار زندګي او د بعضو په انتهایی کمزوري په حالت کې وي نمبر 5 کورنۍ دستکاري او آبایی پیسې ورسره ختمې شوې او خلک د بل ملازمت او خدمت ته محتاج دي. سرکاري اپلای و
خطر ته کم دي ته یاره ټول ګراوند ډک شوی اوس خو ته یو دوه درې جابونه راوباسه او ته د اعلان وکړه ته وګوره چې ستا د پېښور ارباب سټېډیم ډکېږي د کرکټ نه که نه دونه هلکان بېروزګاره دي هر سړی بل ته ابایي پیسې ورسره ختمې شوې مخکې به څه ناڅه خلکو کسب لرلو اوس هر سړی ملازمت ته څه کو سیکو محتاج کو دوستانو دا د دې مبارک نظام برکت د ملازمت په طلب کې زیاتوالی راځي او د بیروزګارۍ په شرح کې ورسره اضافه والی راځي د ماشین د ورځ په ورځ د عام استعمال په وجه د انساني محنت د کموالي په وجه په ملک کې معاشي بحران پیدا کیږي او بیروزګاري زیاتیږي او مزدور په کم اجرت او ډیر محنت باندې مجبور کولی شي شپږم په کارخانو کې صرف هغه مصنوعات تیارولی شي چې د سرمایهدار ډیره منافع وي او د ملک او قوم د فایدې په ځای سرمایهدار د کم شي نه تیاری د کم پروډکټ تیاری د ویب نمبر شونه تیاری چې هغه شي کې څه وي دوی پکې فائدہ وي دوستانو دا د سرمایهدار او قوم د فایدې په ځای سرمایهدار خپل فایدې ته ګوري په بعض وختونو کې بازار کې ټول مضر صحت شیزونه خرڅي کنه خرڅيږي زمنګ دا بچو ته چیرې وړ دي ټول مضر صحت دي دوستانو او زمنګ دا 18 ګریډ افسر دا کار دی ضرور دی چې په دا کې راشي دوه مهنت مخکې دوه درسته راشي سوګي ټماټر او پیاز ګول دا چې چرته جوړي هغه ځای بنکا هغه ځای نه بنکا پرې د چې ته آیس والا چې کوم ځای کې د آیس راځي دا هغه بنکا پرې د چې تا معاشره ته آیس را نه نوځي استاد مدیر صحت شیزونه نه نوځي خو دوی له پته ورکي دوی له شي ورکي دوی له خپل خرچه او دوی له خپل چې پانی ملاويږي چې پانی ملاويږي څه کار دی چې دوی باندې په بعض وختونو کې داسې مضر صحت اشیاء د تجارت منصوبه بندي حصہ وګرځوي کوم چې د ټول قوم د پاره ضرر ورکوي د دې په شان نور خرابیان په سرمایه‌دارانو نظام کې دوستانو دا اوس اخلاقی تبعی شي شولا د سرمایه‌دارانو نظام اخلاقی تبعی په دې نظام سره د اخلاق فاضله خاتمه کیږي او اخلاق رذیله د استحکام ملاويږي انسانیت بلند اخلاقی اقدار حسب د انسانیت بلند اخلاقی اقدار حسب ذیل دي نمبر 1 ایثار یعنی خپل مفادونو سره نور انسانانو خور انسان کیپټالیزم والا دي کې سره دغه نوې سره همدردی پکې نه وي ایثار یعنی خپل مفاد د نور انسانانو د مفاد لپاره قربانول وضاحت چې کله سرمایه‌دار یو محتاج انسان ته بغیر د سود نه قرض نه ورکوي نو ایثار به څنګه وکړي د ایثار په ځای سرمایه‌دارانه نظام د سرمایه‌دار په زړه کې حرص او شخصي مفاد تخم کرلی وي د دوی د جذبه حرص تقاضا خدا د غریب غربت زیات شي او دا محتاج شي نورم چې فقر او محتاجي او مصیبتونه نور هم زیات شي چې د دوی سودي نظام ته تقویت ملوي حقیقت خبره ده دوستانو رحمت او شفقت یعنی د نورو انسانانو د حاجت خور سره کې برحمت او شفقت نه وي کیپټالیزم والا کې نه رحمت شو نه پکې شفقت پکې وي دوی به زبنګ د فلسطین د بچو باندې خپشي وي دوستانو انسانان خودي کنه دا اسلام دی خو د انسانیت په نظر خو به لکتلې وي کنه دوستانو نمبر 2 دا ورکه کمړه بس نمبر 2 رحمت او شفقت یعنی د نور انسانانو د حاجتمندۍ او تکلیف نه متاثر کېدل او د هغوی د ضرورت په اندازه عمل کول وضاحت سرمایه‌دارانه نظام انسان د سود په خوند اخته کوي دا به د انسان کې ډېر خوند دی چې ګناه کې خامخا خوند دي هغه انسان بیا هر وخت د مال پر راجمع کولو کې حریص وي د هغه خپل کامیابی د مال په ډیروالي کې تلاش کوي د هغه دا سوچ او فکر وي چې غریبي زیاته شي چې د په مال کې زیاتوالی راشي چې دا د نور د محتاجۍ نه فائدہ والی همدردی پکې نه وي خیرخواهي پکې نه وي په سودخور سړي کې او په کیپټالیزم والا کې دریم همدردي او خیرخواهي قوم ته چې په عربي ژبه کې نصیحت وایي د دې معنی ده د بل انسان نفع او ضرر خپل نفع او نقصان ګڼل او د هغې په مقتضا باندې عمل کول وضاحت د قوم سرمایه‌دار چې په نفع اندوزي او د نورو په مصیبت کې فائدہ وي په هغه کې به همدردي او خیرخواهي د کم طرف نه پیدا شي د همدردي معنی خدا ده چې د بل نقصان خپل نقصان وګڼي او سرمایه‌دار خو د بل په ضرر باندې خوشحاليږي څلورم شجاعت یعنی بهادری د بنی نوع انسان د بلند ترین مقصد د لپاره خپل ځان قربانول یو انسان ژوند لري د خپل مقصد د لپاره موت د درجه مشي دی یو مقصد د لپاره چې مقصود خپل عقیده زده کو د اسلام نه خبر شو لاړ شو د اسلام د پاک او سپیشلی دین خدمت وکړو بل هر څه تاسو ځوانان استه تاسو هر څه وخت قربان کړی دی مال دولت قربانوي خپل وختونه خپل آرام نشته سہولت نشته خو څه لرئ یو جذبه لرئ وروسته تاسو یو دغه پروت دی تاسو دپاره یو شجاعت او بهادري لرئ چې زه به څه کوم په میړانه سره به د خپل عقیدې دفاع کوم سودخور سړي کې دا سړی نه وي وضاحت
سرمایه‌دارانه نظام د یو فرد د محتاجۍ د دفع کولو کوشش نه کوي، نو هغه به د معاشرې دپاره څه قرباني ورکړي. ځکه خو سودخور قوم بزدل او سخت زړه وي. سودخواره به بزدله وي او زړونه به یې سخت وي دوستانو. پنځم سخاوت، یعنې د بني نوع انسان د حاجت راوي دپاره خپل مال قربانول. دا هغه بنیادي اخلاق دي چې په دې سره ټول اقوام عالم متفق دي. وضاحت: د سرمایه‌دارانه نظام په بنیاد په سود باندې قایم دی. د سخاوت هیڅ گنجائش په سرمایه‌دارانه نظام کې نشته چې د چا سره سخاوت وکړي. دوستانو د سرمایه‌دارانه نظام اقتصادي څه نقصانات دي؟ د سرمایه‌داري نظام اقتصادي نقصان: د قوم اقتصادي حالت هغه وخت بهتر کېدلی شي چې کله د قوم د ټولو افرادو ضروريات زندگی برابر وي او کوم فرد د ضروريات زندگی نه محروم نه وي دوستانو. لیکن که چېرته د چند مخصوص افرادو سره د دولت انبار لګېدلی وي، لکه باندې چې دا کومه طبقه مسلطه ده که نه، مال ټول دوی وخوړلو، مال دولت ټول پاکستان دوی قرضدار کو، قرض یې اخلي او جیبونو کې اچوي، او موږ چې پیدا کېږو قرضدار یا بل کال مې هم دا ویلو چې مړه کېږو 10 لکه روپۍ قرضداري. لیکن که چېرته د چند مخصوص افرادو سره د دولت انبار لګېدلی وي او اکثر افراد د زندګۍ د ضرورتونو نه محرومه وي، نو په دې وخت کې هغه قوم هېڅکله هم ترقي نشي کولی. د سرمایه‌دارانه نظام خاصه دا ده چې دولت صرف د یو څو افرادو په لاس کې وي او باقي افراد مفلوق الحال وي. د سرمایه‌دارانه نظام د وجې نه نصف آبادي په فاقه کشي باندې مجبوره ده. نه د خوراک دپاره روپۍ شته او نه د علاج دپاره دوا قیمت شته. تاسو ته وګورئ چې کیپیټالیزم څه شی دی. سودي نظام د دې شاخونه وروسته را روان دي. سودي د شاخدارانه نظام وضاحت. سرمایه‌دارانه نظام یو معاشي او معاشرتي نظام دی چې په دې کې چې سرمایه د حکومت په ځای د هر یو انسان په لاس کې وي. سرمایه‌دارانه نظام هر یو انسان مکمل آزاد پرېښودلی دی چې څومره په خپله منافع کې زیاتوالی کولی شي هغه دې وکړي. د مغرب ټول نظام هغه کیپیټالیزم په شکل کې دی، لکه سرمایه‌دارانه نظام یا د اشتراکیت سوشلیزم په شکل کې وي. د سرمایه‌دارانه نظام د بنیادونو تفصیل او وضاحت. د دې سرمایه‌دارانه نظام استاد ته موږ بنیادونه بیانو چې د دې موږ مذمت مخکې بیان کوو، نو مذمت موږ ولې بیانو؟ ځکه موږ بیان کوو چې دا د انسان د بني نوع انسان دپاره څه شی دی، په تاوان کې دی دا نظام. نو د بني نوع انسان دپاره دا په تاوان کې دی. د هغې کم بنیادونه چې هغه بنیادونه خو تاسو ته پته شي دوستانو. اول بنیاد په سود باندې قایم دی. څه دی؟ په سود باندې قایم دی. د سرمایه‌دارانه نظام اول بنیاد په سود باندې قایم دی. دا ټول په سود باندې قایم دی. مالدار ورځ په ورځ مالدار کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب کېږي. ځکه دې تاجرانو سره مکمل اختیار وي چې په کومه طریقه په خپل مال کې زیاتوالی کولی شي، دې ته اختیار دی. نو دوی سره ازادي ده، نو دوی سود کوي او د نور انسانانو سره ظلم کوي. او موږ ته اسلام څه ویلی دی؟ وحل الله البيع وحرم الربا. الله موږ دپاره حلال تجارت جایز ګرځولی، سود حرام ګرځولی. دوستانو دا اول بنیاد شو. دویم نمبر د سرمایه‌دارانه نظام بنیاد کاغذي کرنسي ده. څه شی؟ دا کاغذي ما تا ته راکړی دی چې اوس کرپټو کرنسي ده. څه شی دی؟ کرپټو کرنسي بلاک چین ورته ویلی کېږي. BTC. څه شی؟ BTC دننه موبایل کې پرته وي دوستانو. را روان وخت د دې دی، دا به در باندې مسلط کېږي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. دجال به ټول د ده سره، دا ټوله ټکنالوژي به دجال سره وي. دجال به ستا ټول سرمایه به هیک کړي. ته به وایي چې ماله سیده وکړه، که دې وکړه ښه ده، ګینې که نه یار سره به دې خلاص کړي. دا به غټ ایمان. موږ په یو ټاسپر باندې ایمان خرڅوو. څه کوو؟ تا ته ښه به در زما دا مشر چې دی دا غل دی، دا دویم نمبر پیسې د سره دي ټول، او ټاسپرمر د دی بس وټ سټارټ. نو چې ته په یو مسلمانه ته په ټاسپرمر باندې ایمان خرڅوې، ته به دجال ته سټینګ شي. الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي. خدای پاک دې هغه وخت نه راولي چې دجال موجود وي. موږ موجود یو، دجال لا شي. دجال فتنه ټوله خطرناکه فتنه ده والله چې بس. دویم نمبر د دې بنیاد په کاغذي کرنسي باندې دی. دا کاغذي کرنسي د دې بنیاد دی. یورپ کوشش وکړو، امریکا کوشش وکړو، سونه یې راجمع کړه، ډالر در باندې خپل کاغذ عام کاغذ دی روچاپي کوي، بس دا ډالر شو. ستا زړه ښه یو که زړه دې بدي په زور یې در باندې مسلط کړی دی. اخوا دې خوا وکړه. ډونالډ ټرمپ در باندې هلته وایي بس زه بر باندې پابندي ولګوم، زموږ مشران دلته ورخطا یې خپې رپېږي چې سر به ورڅه کړم. دویم بنیادي کاغذي نوټونه او کرنسي ده. دوی د دنیا نه معدنیات سره زر او سپین زر راوړل. اسلامي زر دي. څه دي؟ اسلامي زر چې دی دا سونه او چاندي ده. دوی سره دا نور اجناس دي کوم چې پیغمبر علیه السلام حدیث پاک کې ذکر دي. شپږ شیزونه دي، تاسو ته پته ده. نو دوستانو دوی څه وکړه؟ هغې دې هر څه ختم کړي او کاغذ یې له لاس کې درکړو، بس دا چلوه. دا څونه کاغذونه چې ما ستا سره جب کړي، ستا د هر یو وطن سره دونه سونه موجود ده
هیڅ چا سره هم نشته. سټیټ بانک سره دونه سونه نه ده موجوده. داسې ګپ شپ دی. څه شی دی؟ ګپ شپ دی دوستانو. او د دې په ځای ورته کاغذي نوټونه ورکړل او اوس یې ورته بلاک چین کرپټو کرنسي پیدا کړې ده. کوم چې د بهر کار څه وجود نه لري، دا دننه موبایل کې موجود ده. د سر وجود نه لري. د بیټ کاین په صورت کې دا ول راوته، دا 2008 کې راوته. دا روپۍ څو 2008 کې دا یو ستوشي ناکاموټو پروم یو کس راوته، فرضي نوم ورکو. د ویل چې زه داخله د بانک نه خلاص کم، دا به یو بي ټي سي په یو ویزا باندې به لس دغه ورکول. یو ویزا به چې اغستله نو لس بي ټي سي به درکوله. اوس بي ټي سي 100 روپۍ څونه قیمت دی؟ $1,20,000. سو ما په 2018 کې په دې کې کار کوم، ما نه 4 بي ټي سي یو کمپنۍ والا تختولې. سو اوس چې ویرو ما سره به 15 کروڑ روپۍ سرمایه ما نه تختولې. نو دا دونه یو بي ټي سي چې اخلي $1,20,000، نو دا 4 کروڑ روپۍ شو. سو خلک یې له خرڅي او خلک تباہ او برباد کړ دوستانو. نو دا اوس ولدا را استری دا دوستانو. دا ډېر ښه روپۍ هم ده، خو دا ډېره خطرناک روپۍ هم ده. د جواري بنیاد دی. شاباش. د بیټ کاین په صورت کې د سرمایه‌دارانو نظام اصل طاقت بانک دی. که د بانک سره سرمایه‌دارانو نظام بنیاد څه شی دی؟ بانک دی دوستانو. بانک او بانک کم ظلم کوي، هغه ظلم را روان دی. اوس واوره بانک څنګه کار کوي. بانک سره 10 روپۍ دي. څه دي؟ 10 روپۍ. دا لا قرض سره 100 روپۍ درکې. څه معنا؟ 10 روپۍ دل نقد درکړي او دې سره 90 روپۍ دل چیک درکړي دي. ما چیک چې وکړ ولکه دا د بانک چیک دی، بس ټیک شو کې دی. تا نه د 100 روپۍ سود اخلي. څه شي کوي؟ خو د سره 100 روپۍ وي. ته سوچو که د 10 روپۍ په دې دا 100 روپۍ ګټه درکې. مثال زه درکوم. زموږ مفتي صاحب دی، دا اوس یو کاین لانچ مفتي ندیم صاحب کاین دی. تم په اعتماد کې زما استاد دی، تم په اعتماد کوم ټول دنیا پیژني اعتماد کوي. ته سره مې کې سم نشته، صرف نو می چلیږي. څه کیږي؟ صرف نو می چلیږي، نور سرمایه نشته. دا په ګټه کې د قشانته کې دوستانو د دې بانک په دې ترتیب سره په سود باندې کار کوي. ټول وضاحت دلته موجود دی، صرف په خلاصه مې ته بیان کړه. که د بانک سره 100 روپۍ نو بانک د 0 روپۍ قرض جاری کولی شي. مثلا یو بانک سره 1 لک روپۍ دی، نو دا 10 لک روپۍ قرض جاری کولی شي. د بانک سره 10 لک روپۍ قرض ورکړي، نو دا خو مخکې په کار وشي 1 لک روپۍ ور سره 1 لک روپۍ سود اخیسته کنه. دا د ظالم زامن اوس د 10 لک روپۍ سود اخلي. د 10 لک چاته دی ورکړي، خپل کریډټ کارت ورکړي دي، خپل سند ورکړي چې زی موارد دغه شی دی دوستانو. بانک دا په 8% او دا ورځ په ورځ بانکونه مالدار کیږي. بانک دا په 8% سود باندې ورکړي، نو د بانک سالانه آمدنی 80,000 جوړیږي. دوی سره خو 1 لک روپۍ وي، نو د 10 لک روپۍ یو په ډبل پیو ګټل. ډبل شاه دی ته وایي چې ډبل شاه داسې دی. راوړه 1 لک روپۍ راک هفته پس ولا کوله روړه تی راوړ تعالی خو درکړه، خو تا ځان سره 10 نور راوصل. اخره کې راځي درکې راځي درکې اخره کې جو 2-3 ارب روپۍ راوړي ته بسړې غیب شي. پته نه لګي ډبل شاه داسې کوي. نو د 10 لک روپۍ قرض څنګه جاری کوي؟ نو دوی د چک په ذریعہ او په نورو طریقو سره دا کوي. بانک د دوی ته بانک د دوی اصل طاقت دی. بنیاد بانک دی. بانک ول ختم کار څه به ختم شي. د بانک په ذریعہ دوی سود کوي. بانک د خلکو نه پلک شي. هغه بانک چې ختم کینو بیا به تاسو کې روسته موږ وضاحت موجود دی. اسلامي معاشي نظام را روان دی. بانک د خلکو نه پلک شر حسود سره د خلکو نه قرض اخلي او نور ته ما سره پیسې کېدا تا ته 2% به ګټه درکو. تا 1 لک روپۍ خېدي 2000 روپۍ ګټه بدر نه درکې. او دې په څو ورکړی دا دې 5% ورکړی دی. 10,000 روپۍ څوک جب کیا چي بانک د بل په پیسو ګټه کوي دوستانو. او نور ته زیات شر سود باندې ورکوي. او په ملک د کرنسي اختیار د مرکزی بانک سره وي او ملکی خزانه مرکزی بانک سره وي. نو لهدا سرمایه‌دارانو نظام کې د حکومت طاقت والا وزیر هغه وي کوم سره چې د روپو د چاپ کولو ماشين وي. وزیر خزانه یعنی وزیر خزانه د بانک سره چې حساب ډالر دی. د بانک د ختم کولو نه بغیر سرمایه‌دارانو نظام نشي ختم کېدی. دریم بنیاد محصول او ټیکس دی. دریم بنیاد د سرمایه‌دارانو محصول او ټیکس لګول دي. دریم بنیاد د سرمایه‌دارانو نظام یو ظلم دا هم دی چې د معاشري په هر فرد نه محصول یعنی ټیکس اخلي. دوی په بازار کې په هر چیز باندې ټیکس لګول دي. ټیکس ورته ویل سیل معنا څه چې سیل ټیکس کته یو ماچس علي هم هر څه ټیکس موجود دی. یعنی موږ چې استعمالو د حکومت د او حکومت د غریب او عوامو نه ټیکس وصولوي. حکومت چې کله ملکی خزانه لوټ کړي نو خپل لوټ کوي. دا زموږ مشران خپل لوټ کوي. دا پیغان مینګان خپل لوټ کوي دوستانو. او بیا دوی قرض اغستل شروع کړي او دا قرض ادا کولو لپاره په عوام باندې مختلف ټیکسونه لګوي. نو لهدا اوس IMF فلدون ظالم قوم دی. دوی ول چرخه چې سبا کې چې د مسلمانانو نه سرمن څنګه وباسي څنګه به سرمن ته وباسي پوچا ولا سر خره سبا کې او کنه دا د کافر ځامن ورته موږ د الله یو ورم
10 کروڑه ډالر قرض درکو دا به څنګه راکې او موږ به داسې کوو دا کافر ځامن د دې نه ډېر تیز دی نه تاسو به ورته ځوړان کې څه وکړئ یو یونټ به 1500 روپۍ په خرڅوي څه به کوئ یو یونټ بجلی په 1500 روپۍ بله بجلی په تا باندې څه کوي دا د ایامي بجلی ده مخکې ځه اوس دې سرمایه‌دارانه نظام ټول ملکونه په خپل جال کې ګیر کړي دي چې یو ماشوم پیدا شي هغه د دوی قرضداري وي او دا چې بیا لوی شي ټول عمر حکومت ته ټکسونه ادا کوي تر مرګه پورې او چې بل شي قرضدار یې بلکې اجازه دې نه کېږي څلورم بنیاد د سرمایه‌دارانه نظام بین الاقوامي تجارت بین الاقوامي تجارت د چا په لاس کې دی د ټول امریکا په لاس کې دی 9% ډالر دی سو نه او 11% نورې کرنسي ده یو مسلمان کرنسي په کې نه شامل نو ما دا لپاره او معیشت څه شي دی څه شي دی د ملا ډوکې دی څه شي د ملا عزت لري چې د چا ملا ماته شي دا په خپل درې دی شي زمونږ ملا ماته رچې ده ملا ماته موږ به ځکه یو بل وخو یو بل باندې برور دا جغرافیه کې تقسیم کړو په قوم پرستۍ کې تقسیم کړو موږ به ال راوچتیږو چې موږ یو قام شو یو اسلام شو دی اسلام د جنډې لاندې موږ راشو چې نه یو راغلی سبا نورم ذلیل کېږي او نور د مولا دا ته وګورئ چا سره کفر سره سترګې څوک اچولی شي دی شي اچولی څلورم بنیاد بین الاقوامي تجارت دی په دې باندې د مغربي قوتونو قبضه ده بین الاقوامي تجارت صرف په څلورو کرنسو کېږي ډالر یورو پاوند او جاپاني دا یورو په 2000 کې راووتله سو یورو او د امریکا مقابل ټول یورپ راجمع شو ځان له خپل کرنسي راوسته نن یورو د ډالر نه مخکې روان مسلمانان دې را پاسېږي کنه مسلمانان دې خپل اسلامي کرنسي لانچ کی کنه والله که نه را د یورو ورسېږي او نه را له پاونډ او نه را له څه ډالر ورسېږي او دا د کویت په دینار باندې ټول مسلمانان متفق چې د کویت دینار په 900 روپۍ دی سو په د تجارت شروع کی ته وګوره چې د ټول مسلمانانو کرنسي ورسره اوچتېږي خو نه کېږي نه پرېږدي دوستانو کویت باندې قبضه ده اډې پکې پرتې دي په عمان باندې قبضه ده اډې پکې پرتې دي په سعودي عرب باندې قبضه ده دلته اډې پرتې دي په ټوله دنیا کې د دې اډې پرتې دي څوک چې څه کوي وروره سهار بیا هغه سړی دی او څه شي مشرانو دې وروره خپلې ښځې رالېږلي دي وروره دوستانو بس خبره دی ختمه لاندې ما ورته څه کوو ما ورته چغې وسوري او زما ستا خبره نه چلېږي دوستانو او جاپاني ین باندې د قوم د مسلمان کرنسي پکې نه ده شامله 9% تجارت په ډالر کېږي او باقي 11% تجارت په نورو کرنسو کېږي د ډالر د چاپ کولو اختیار صرف امریکایي مرکزي بانک سره دی پنځم بنیاد د سرمایه‌دارانو نظام کارپوریشن دی په سرمایه‌دارانو نظام کې د دولت صرف کار دی چې ما په دې ډېر ښایسته تفصیل کړی وی وخت را سره نشته دی چې زه دا 2 صفحې نورم پاتې دی چې دې کې ما درله مکمل وضاحت کړی خو زه دې دپاره بیا مخکیني درسونه ما ورته کوشش کوي دې دپاره مطالعه کوي صرف تاسو ته پته ولګېدله په سرمایه‌دارانو نظام کې دولت صرف د یو څو کسانو په لاس کې وي نو دوی د شرکت مالدار خلک دولت شرکتی کمپنۍ جوړ کړي لکه ستا 2% ستا 3% ستا 15% دی راجمع کی نو چا چې زیاته سرمایه اختیار به د پلاس بیا به د فیصله کوي نو دوی شرکتی کمپنیانو جوړ کړي دي په دې کې هر یو انسان شرکت کولی شي لیکن فیصله او حکم به د هغه چا منل کېږي څوک چې د یو 50% مالک وي نو غټ سرمایه‌دار د خپل نقصان نه د بچ کېدو دپاره د کارپوریشن استعمالوي د کال په آخر کې د خپل حق په باره کې فیصله وکړي چې د دې کال د منافع به د تقسیم کولو په کمپنۍ باندې منافع نه تقسیم دا په کمپنۍ لګول پیسې چا زیاته ورسېده همدله ورسېده او په دې طریقې سره نور هم مالدار شي شپږم بنیاد د سرمایه‌دارانو نظام بیمه پالیسي ده یورپ ټول ابل وځي یو ویل چې ولا بیمه پالیسي ما یې ګوره بیمه پالیسي جواري ده ټول یورپ څه کوي مسلمانان هم دلته بیمه پالیسي کوي او دا حرام ده جواري د دوستانو ګوره د سرمایه‌دارانو وضاحت موجود ده د سرمایه‌دارانو نظام د تحفظ لپاره د بیمه کمپنیانو جوړ کړي دي دا کمپنیانو د خلکو د صحت او د مال تجارت وغیرہ موټر دې ما سره بیمه کا که اکسیډنټ ماته د میاشتې 2000 روپۍ 3000 روپۍ راکوه چې اکسیډنټ دی وکړو زه به له جوړوم ځان دې ما سره بیمه کا چې مړ شو زه به دونه ورکوم نو دوی راجمع کوي د خلکو نه ډېرې واپس کوي لګي د هر سړي موټر خو ور نه اخلي که نه د هر سړي موټر خو اکسیډنټ نه کوي که نه د هر سړي کاروبار خو تاوان نه کوي که نه نه پې اور لګېږي دی صرف د اور او د نقصان درکوي د آفت درکوي نو دوی راجمع کوي 100% ورکوي 10% نو دا بیمه کمپنۍ ورځ په ورځ مالداره کېږي دا د دوی بنیاد دی د صحت د مال تجارت وغیره ضمانت اخلي او دوی په بدله کې د هر یو انسان ته به هره میاشت دله 2 روپۍ ورکړې بس دا ته سره ټیکه شوې چې کله مړ شوې بس بیا به دا ستا بچو له دا ورکړي صحیح څه هر میاشت اصولوي نو دې سره دا کمپنیانې مالداره شي ځکه دوی 10% هم نه واپس کوي او د ټولو خلکو نه مال راجمع کوي نو دا هم د مغربي نظام حصه ده اسلام کې د بیمه پالیسي هېڅ ضرورت نشته موږ دې په ځای څه کوو تکافل چې د کفالې نه دی مسلمانان
مسلمانانو له پکار دی چې د دې په مقابله کې د تکافل ته ترجیح ورکړي. مسلمانان د کفاله وکړي. څه معنا؟ تا ته مسلمانانو تاسو خپل یو داسې ارګنایزیشن یا داسې یو تنظیم جوړ کړئ چې دې کې تاسو خپل مسلمانان سرمایه جمع کوئ چې کوم مسلمان تاسو مرګره وي هغه تکلیف راشي او تاسو وکړئ هغه سره ودرېږئ ستا په خپله خوښه باندې. اووم نمبر وم بنیاد د ډاک مارکیټ دی. د سرمایه‌دارانه نظام هغه څوک مارکیټ دی هلکه څوک چا باندې بوج دی دا پیریډ څوک په زړه باندې نه ناست د سرمایه‌دارانه نظام یو مضبوط بنیاد هغه سټاک مارکیټ دی چې هلته مختلف کمپنیان د خپلې کمپنۍ څخه حصې هرڅوي. د دې بازار په وجه مغربي بین الاقوامي کمپنیان د هر ملک په کمپنۍ کې حصه اخیستلی شي او د هغه ملک په وسایلو باندې براه راست قابض شي او په دې کې جواري او قماربازي کیږي او دا صرف د کاغذ په کرنسۍ کیږي. که د دې په ځای د پخواني سکو رواج شروع شي نو دا سټاک مارکیټ په کاغذي کرنسۍ روان دی. دا د ختمه کاغه واپس راوړو هر څه به د دوی دړې وړي شي. اتم نمبر نچکاري قومي املاک خرڅول دا منع ده. په دې باره کې حدیث موجود دی. د سرمایه‌دارانو نظام هغه نچکاري ده. په سرمایه‌دارانو نظام کې د نچکارۍ نظام ته خاص اهمیت حاصل دی چې کله مغربي طاقتونه د کم ملک په وسایلو قبضه کول غواړي نو دوی هغه حکومت مجبوره کړي چې د ملک اهم څیزونه د نچکارۍ لپاره پیش کړي. نو دا مغربي بانکونه په ارزان قیمته د خپلو شرطونو سره واخلي نو د ټول قام په ملکیت باندې قابض شي. اسلام کې د قومي املاکو دغه نشته دی. وروسته بیا حدیث را روان دي دوستان. نهم بنیاد د سرمایه‌دارانو نظام هغه قومي قرضه ده. د قومي قرضې په وجه مغربي طاقتونه د ملک په ټولو پالیسیو باندې اثر انداز کیږي. کوم حکومت چې کله قومي خزانه لوټ کړي نو د ملک د ضرورت لپاره دوی قرض اخلي د ورلد بانک نه او یا د آی ایم اف نه حکومت ته دوی په یو خاص سود باندې قرضه ورکوي او د قرض ورکولو په وخت کې خاص شرطونه هم لګوي. د هغې نه بغیر قرضه نه ورکوي. که کوم ملک ته یورپ ډالر قرض ورکوي نو 10% سود باندې 10% سود براکې اوس ګورئ څنګه به دې اصول جواب او دې ته وایي چې تاسو د سود روپۍ څنګه ادا کوئ نو دوی ورته وایي چې په عوامو 10% اضافي محصول ولګوئ. کوم چې سالانه 10 کروڑه جوړیږي دا به مونږ ته په تور د سود راکوي نو په 10 کالو کې دا 1 ارب جوړیږي. 1 ارب دانه سود د واغستو او هغه قرض 1 ارب ډالر 1 ارب واغسته او 10 کالو کې خپل پیسې وصول کړي او قرضدار ورځ په ورځ قرضدار کېږي دوستانو. بعض ممالک چې د 10 کروڑه اضافي محصول هم لوټ کړي دوی چې دا باندې خو ټیکس ولګاو کنه 10% د 1 ارب ډالر واغسي تا باندې ټیکس ولګاو 10 کروڑه په خپل وکړي. بیا څه کوي؟ بیا وایي په حاشیه ډېر کولاو کا سوګه دا بدل معاف کړ. په دې وجه پتا کې دا به حیاي خوريږي دوستان. په دې وجه دې څه نشي کولای دوستانو. دا یو سازش روا دی موږ غلي ناس یو موږ نه پوهېږو نم دا موضوع ویلې ده او نه په دې باندې والله بعض ممالک چې د 10 کروڑه اضافي محصول هم لوټ کړي او دوی واپس نه کړي نو عالمي بانک دوی ته وایي چې تاسو دومره کسان د نوکرۍ نه وباسئ او یا په خپل ملک د فحاشۍ مرکزونه جوړ کړئ. خاندانی منصوبه بند کړئ. خاندانی منصوبه عامه کړئ. بندي عامه کړئ. په ملک د جواري قماربازي مرکزونه جوړ کړئ وغیرہ. که دا کارونه تاسو وکړل نو مونږ به په بدل کې کروڑه ډالر معاف کړو. حکومت چې څومره بدعنوان وي دومره به د هغوی د اثر لاندې. لسم بنیاد د سرمایه‌دارانو نظام هغه قومي بجټ دی. د مغربي نظام معیشت کې ټول دارومدار په قومي بجټ باندې وي. قومي بجټ دا د ملک مجموعي آمدنی او اخراجات کار کوي او په دې نظام کې 2 قسمه بجټ وي. اول عمومي بجټ. په عمومي بجټ کې د نظام د چلولو لپاره د اخراجاتو تعیین کیږي یعنی په نظام کې د سرکاري نوکرانو او د ټول نظام لپاره د آمدن تعین. دویم ترقیاتی بجټ. د ترقیاتی بجټ نه مراد د نوي منصوبو لپاره د اخراجاتو او د موجوده نظام د چلولو لپاره هم د 100 روپو ضرورت وي نو دوی بجټ د 150 روپو جوړ کړي. 100 روپۍ د اخراجاتو لپاره او 50 روپۍ د ترقیاتی کارونو لپاره. نو لہذا د حکومت بجټ همیشه په خساره کې وي. نو په مغربي نظام معیشت کې د امریکا حکومت په عالمي معیشت کې اول مقام لري. ادا هم په خساره کې وي. د 2013 په کال کې د امریکا بجټ تقریبا 13 کروڑ ډالر او حکومت 16 کروڑ ډالر قرضدار. اوس د سرمایه‌دارانو نظام په باره کې د مغرب تاثرات. سرمایه‌دارانو نظام په باره کې د مغرب تاثرات. جدید انسان وایي چې کله موږ مذهب ترک کړو او موږ د اجتماعي ژوند بنیاد په ساينس باندې قائم کړو چې نه په هغې کې د مذهب په شان پابندي شته او نه پکې ظلم او جبر شته دی نو د دوی دا دعوه بغیر د دلیل ده ځکه اجتماعي ژوند په کم سماجي علوم باندې قائم شوی دی نو هغه علوم د خپل عمل
د رویه په بنیاد د مذهب نه مختلف نه دی. د مذهب نه مختلف نه دي، دوی اصول لري او مذهب هم اصول لري. خو د مذهب اصول د انصاف دی، د دوی اصول د ظلم دي. دوستان دوی په موجوده معاشره باندې لالچ دی، پکې فریب دی، دوکه ده، او په اسلام په اصولو کې دا نشته. دوی په موجوده معاشره باندې او په ریاستي امور باندې ډیر اثرات قایم کړي دي. نو هغه که د معاشیات دي د قوم چې ټول نظریات د مذهب په شان دي، یعنی د دې نظریات د مذهب په شان د انسان په ژوند باندې اثر کوي. مثال لکه د لیبرل حکومت نظریه معاشیات د معاشیات څه شی دی، نو دوی وایي چې انسان څه شی دی؟ انسان یو قائم بالذات خود غرض هستی ده. انسان یو قائم بالذات خود غرض هستی ده. دا به څه وي؟ خپل خواهش به پوره کوي، کوم چې په خپل ازادۍ کې اضافه کوي غواړي جوړي. دوستانو د بل انسان همدردي به د زړه کې نه وي. دویم د انسانیت بنیادی مسله څه شی دی؟ نو دوی وایي چې د انسان بنیادی مسله دا ده چې څومره کېدی شي خپل خواهشات پوره کړي. نو د دې د پوره کولو طریقه څه ده؟ نو دوی وایي چې پیداوار کې زیاتوالی وکړي، او د دې حل دا دی چې هر یو انسان د مارکیټ نه فایده اوچته کړي او په دې کې د خپل مرضی فیصله وکړي او په خپل سرمایه کې د اضافه والی وکړي. د ریاست پالیسی ده چې ټول معاشره د مارکیټ په دې اصول باندې مجبور کړي. نو د دې لپاره یورپ لیبرل سرمایه‌دارانه ریاستونه قایم کړل او د دې حفاظت کوي په مختلفو طریقو سره، لکه د پرایویټایزیشن، ډیریګولیشن، یعنی د کوم خاص صنعت نه پابندي اوچتولو ته وایي، لیبرلایزیشن وغیره سره په ذرایع او پیداوار کې اضافه راولي او په عالمي سطح به د داسې قوتونو مقابله کوي چې د دوی په لاره کې رکاوټ جوړیږي. په دې ټولو سرمایه‌دارانه ریاستونو باندې د یو څو عالمي ادارو کنټرول وي، لکه IMF، ورلډ بانک وغیره. فریمیسن دی، داسې ایلومیناټي دی او داسې مختلف تنظیمونه، دا ټول د چا دي؟ د یهودیانو. دوی ټول سرمایه‌دارانه نظام حفاظت کوي. د سرمایه‌دارانه نظام د ظلم نه د ډیرو انسانانو ژوند په تکلیف کې دی. نو دوی ورته خیراتي ادارې NGOs وغیره جوړ کړي دي. اوس NGOګانې تاله جوړې کړي دي، ظلم در باندې کوي، خو NGO جوړه کړې ده. نو دا په هغه ګن باندې پردې اچولو دپاره دی دا کارونه کوي، دا NGOګانې. دوستانو چې کوم ظلم دوی روان کړی دی، د سود د دې نظام کې غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او مالدار ورځ په ورځ مالداره کېږي. نو دا فلاحي ادارې د مارکیټ هغه ګند باندې پرده اچوي، کوم چې دوی شروع کړی دی. نو په دې معاشره کې خلکو ته د دوکه ورکوي چې موږ ستاسو خیرخوا یو، او ټول کار د یورپ د نظام دپاره کوي. د سرمایه‌دارانه نظام سره په جرمونو کې اضافه والی شوې ده، ځکه چې هر یو انسان د خپلو خواهشاتو د پوره کولو کوشش کوي. او دا ځکه چې سرمایه‌دارانه نظام د انسان د خاندان نظام ختم کړو. نو انسان یې ځان ته کړو. د یورپ په معاشره کې د خاندان تصور اوس نشته دی. نو د دې انسان په تربیت کې کمی وي، ځکه چې یو انسان په خانداني معاشره کې ژوند کوي، نو هلته دی انسان ته د جرم کولو موقع ډیره نه ملاویږي. په اسلامي معاشره کې جرمونه کم دي. د یورپ په نسبت د ټولو نه زیات جرمونه په دې سرمایه‌دارانه ملکونو کې کیږي. د سرمایه‌دارانه نظام کیپټالیزم دی. دوستانو دا نور عبارت مونږ وویلو چې سرمایه‌دارانه نظام داسې شی دی، او سبا چې بنګ ویو نو هغه به بنګ څه ویو؟ سوشلیزم به ویو. سوشلیزم سره بیا دا به هم دغه دی چې بنګ دا دویمه وضاحت یې دلته وکړو، دلته چې موجود دی بیا د نقصانونه به هم بیانوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دلته به موږ بیا د دغه سره